کوم کسان چې ایزی پیسہ اپلیکیشن یا جیس کیس اپلیکیشن یا نور د بینکونو اپلیکیشن په خپل موبایل کې استعمالوي نو د ګوګل له طرفه خبر راغلی که په پلاني سافټویر باندې تاسو خپل اپلیکیشن استعمالوي نو تاسو دغه اپلیکیشن چې دی دا محفوظ نه دی، تاسو ته قسمه قسم مشکل چې دی دا راتلی شي. او اکثر به تاسو کتلی د ځینې کسانو اکاونټونه چې دی هغه هیک شي او دغه اکاونټونو نه روپۍ چې دی دا یې موزي. دا کومې موبایل دي دا درته په دې ویډیو کې ویم، خو دا ویډیو معلوماتي ده او د ټولو لپاره ده. کومو کسانو سره چې د بینک اپلیکیشن په موبایل کې نو د هغو لپاره دا لازم ده، ځکه سبا ورځې دا مشکله چې دا تاسو ته هم راتلی شي. نو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي، ځکه د زیاتر کسانو سره دا قسمه دوکې شوي دي چې هغو ته اکثر ټلیفون نشي نو هغې ته هیک نه ویلی کېږي. ګوګل چې کوم بحث کوي نو هغه د دې په باره کې نه کوي چې یو کس تاسو دوکه کوي. اکثر ټلیفون نشي وایي موږ د بینک د طرفه یو یا داسې نور څه بهانه کوي وایي موږ د هغې د طرفه یو، نو تاسو له د دې ځای نه خپل معلومات چې دی دا ورکوي. نو کم کسان چې خپل معلومات یو کس له ورکوي نو په هغې په ترو باندې چې دی هغه ستاسو نه روپۍ میشتی شي، هر قسمه کار چې دی هغه ستاسو سره کولی شي، تاسو هر یو اکاونټ چې دی هغه هیک کولی شي. ځکه هیک کولی شي چې د دې طرفه ته او ټي پي ووایي نو هغه اکاونټ چې دی هغه ځان سره کولولی شي، ستاسو د بینک د اکاونټ نه هم روپۍ ایستی شي. دغه شان که ستاسو د فیسبوک یا د وټساپ اکاونټ نو هغه هم د هغې په ترو باندې چې دی هغه ختمېدی شي، لکه ستاسو د موبایل نه به ختم شي او د هغه سره به کولاو شي. نو دغه ته هیکینګ نه ویلی کېږي، دې ته چې دی دوکه ویلی کېږي. تاسو یو کس چې دی هغه دوکه کوي، دوکه یې دا کوي چې هغه ستاسو نه او ټي پي حاصل کړي، د هغې او ټي پي په ترو باندې چې دی هغه ستاسو اکاونټ چې دی دا کولاوالی شي او ستاسو د اکاونټ نه چې دی روپۍ ایستی کېدی شي. د دې مثال دا دی لکه تاسو خپل کور ته تاله وهلي تاله او یو کس درته چابي ورکړي، چابي ورکړه او هغه ستاسو د کور نه غلا وکړه، ته یې زموږ د کور نه غلا شوي ده، نه خو له تا چابي ورکړه، چابي باندې هغه تاله کولاو کړې نو ستاسو د کور نه چې دا غلا یې کړې ده. نو دغې ته چې دی هیکینګ نه ویلی کېږي. یو داسې چې ستاسو د اکاونټ نه ډایرکټ روپۍ چې دی هغه وځي، لکه ستا معلومات څه نه یې اخیستي او هغه ستاسو اکاونټ چې دی هغه هیک کړي نو هغې ته هیکینګ ویلی کېږي. چې او ټي پي دار سره یې نه اخیستي او ستاسو اکاونټ هیک کړي نو هغې ته هیک ویلی کېږي، خو هغه ستا واړه واړه اکاونټونه چې دي هغه نه هیک کوي. تاسو به لیدلي اکثر وایي د نادره دغه نه چې دا ډیټا لیک شوه، دغه شان د فیسبوک ډیټا چې دا لیک شوه هغې ته هیکینګ ویلی کېږي چې هغه اکاونټونه چې دي هغه هیک کوي. هغه داسې به د وړو وړو اکاونټونو باندې چې دی په دې حمله نه وهي، خو نه ځینې کسان داسې دي چې هغه غلطیانې کوي نو دا غلطیان د وجې نه چې دی د هغوی اکاونټ چې دی هغه ډایرکټ هیک کېږي او دا لږ ډېر روپۍ چې دی دا ترې وتلی کېږي. خو بل دا د ګوګل له طرفه اوس دا خبر راغلی دی هغه چې کم کسان د بار نه سافټویر لاندې استعمالوي، ستاسو په موبایل کې چې کم سافټویر پروت دی او سافټویر اپډیټ کېږي نو که د بار نه ستاسو ورجن لاندې نو په هغې کې چې کم کسان د بینکونو اپلیکیشن استعمالوي نو هغو ته قسمه قسم مشکل راتلی شي. که هغه روپۍ لېږي نو روپۍ چې دی هغه به هم ډیلی ځي، نورې قسمه قسم مشکلې چې دي دا ورته هم راتلی شي. تاسو د خپل موبایل سافټویر وګورئ، که د هغې ورجن د بار نه لاندې نو تاسو ته به قسمه قسم مشکل راځي او تاسو له پکار دي چې تاسو خپل موبایل چې دی سافټویر اپډیټ کړئ. که سافټویر اپډیټ کړو سافټویر اپډیټ یې تېره ته لاړو جو صحیح ده، که لا نه نو بیا ستاسو موبایل چې دی جوړ شوی دی، تاسو به خپل ځان نه بل نوی موبایل چې دی دا به اخلئ، نوی موبایل به واخلئ چې په هغې کې 13 ورجن یا 14 یا 15 یا 16 اوس نوی را روان دی، که هغه پکې نو دغه چې دی دغه ورجنې کار کوي، د باقي ورجنې چې دی دا کار نه کوي. دا د انډرایډ والا دپاره خالي کم کسان چې انډرایډ موبایل استعمالوي آیفون نو انډرایډ نو د هغو لپاره چې دی 12 ورجن چې دی هغه هم نه دی، که په هغې کې تاسو دغه اپلیکیشن استعمالوي نو تاسو ته مشکل چې دی دا راتلی شي او دا د ګوګل له طرفه وینا شوي ده. نو خپل موبایل یې چک کړئ، سیټینګ ته لاړ شئ، په سیسټم کې به تاسو ته هلته کې د سافټویر چې دی د هغې به پته ولګي چې تاسو د موبایل کم سافټویر دی او کم ورجن چې دی هغه تاسو استعمالوئ. که د بار رهي یا د بار نه لاندې نو بیا هغه ستاسو دپاره نه دی صحیح او په هغې کې د موبایل ایپسونه چې دی دا مه استعمالوئ.